پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کله تا کپڑے نوی اخستې دي جوړې دي کړې یا واده دی شادي ده اختر دی پلانې وستا کپڑے واغوستلې پس له کپړو تا دا ویل چې الله تعالی ردی حمد وي چې تازه په دې کپړو باندې پټ کړل ما زما مهنت زما تکلیف زما مطلب قوت بدی کې نو دا کپڑے جوړول زما استاد مهنت کار دی کما او تا یو جوړه کپڑے جوړو په 1 لک روپۍ نسو جوړولای چې ما او تا به دغه مطلب دغه پنبه را واخله داشنه کېدر را واخله د دې مځکه را واخله بیا پنبه مطلب چې کم په هغه خپلو مطلب چې کم د دې هغه خوشې موشې د دې کم دی هغه چې دی څنګه راشنه کېږي بیا دا پنبه ځای ته رسول څو ګران کار دی او ما او تا ته په 500 په 800 په 1000 روپیو جوړه پرېوځي نو د الله رسول فرمایي چې کله دې دا جوړه واغوستله او دا دې په زړه کې ومنله چې دا د الله له جانبه عطا ده د الله حمد ووایي د الله رسول فرمایي ستا پخوانۍ تېرې سوي ګناوې صغیره او ستا را روانې چې دا وروسته کمې ګناوې د الله رسول فرمایي الله پر دې تورو ویلو باندې ستا هغه ټولې ګناوې در معافوي څونه اسانه تورې دي او څومره مهم تورې دي که نور څه نه یې عزیزانو که نور څه نه دا خو ما ورته کولی سو چې الحمدلله هغه نور تورې ما ورته نور سره وایي چې الله تازه موړ کړم تازه تنده دې را ماته کړه تازه پټ کړم په جامو په ښایسته جامو یا الله زما قوت زما هېڅ په دې کې دخل چې دی هغه نو هغه تورې ټول پرېږده دا خو ویلی سو چې الحمدلله چې الحمدلله ما ورته وویله ګویا ما ورته د الله شکر ادا کوي د شکر اسانه معنا زه هر وخت درته وایم دا ده چې زما او ستا په زړه کې لکه چې دا خبره ده چې زه د خپل بابا زوی یم زه د خپلې ادې زوی یم په دې کې ما ورته ته شک و شبه نه یو داسې چې ما ورته څه وخوړل په زړه کې مې د هغه خبره زده د الله له جانبه ده که څه ما ورته محنت کړی دی دا د محنت توفیق و ما ورته ته چا راکړي د محنت توفیق و ما ورته ته چا راکړي نو معلومه دا سو چې هر څه کړه د الله له جانبه دي څک دی ما ورته ته سترګې و غوږونه و عقل و فکر و خبرې را کړې دي هغه به استعمالوو د الله کړه دي د الله ورکړه ده د الله د مزاج د الله د منشا د الله د حکم مطابق به استعمالوو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی یو وخت جامع واغوستلې نو یې ویل چې الحمدلله الذي کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی ثم قال نو دا جامع چې واغوستلې بیا ویل چې الحمدلله چې الله تازما مطلب ما ته جامع را واغوستلې را دې کړلې او په هغه باندې زه خپل بدن چې دی هغه پټوم او زه زینت اختیاروم ښایسته ښایسته جامع خلکو اغوستې ښایسته ښایسته کپړې خلکو اغوستې نو دی وایي یو خو دې الحمدلله چې ما ته جامه راکړه دویم الحمدلله زه په هغه باندې بیا خپل ستر پټوم بدن پټوم دریم الحمدلله په هغه باندې بیا زه زینت اختیاروم لکه ما ورته چې مخ غوړ کو چهره غوړ کو دغه رقم ژره غوړ کو بیشتان بل صحیح سلو صابون را واخل لوشن را واخل دا ما ورته استعمالو د زینت لپاره صفایي ده داسې په دې کپړو باندې زه زینت اختیاروم ښایست اختیاروم ښه خوند کوي چې اعلی جوړه چا اغوستې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا توري وویل نو بیا ویلې چې ما د الله د رسول سورېدلې دي من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في حياتي ثم عمد الى ثوب الذي اقلق فتصدق وسوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا جامه واغوستله نو حمد الله ووي یا الله یو خدمات جامې راکړلې دویم یا الله زه په دې خپل عورت خپل بدن پټوم دونه جامې دي چې زه خپل بدن ور باندې پټ کم او بل زه په دې باندې خیال کوم ښایستې جامې ما اغوستې دي اوس یو سړی وایي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو هغه جامې ویلې چې پیوندونه پکې لګېدلې نو دا بیا کله او خبره دا یو زما او ستا نفس دی یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نفس دی حضرت عمر فاروق هغه جامې چې پیوندونه پکې لګېدلې پر هغه هم حمد وایي هغه هم د ځان د پاره زینت بلی هغه هم د ځان د پاره د خپل ستر د خپل بدن د پټېدو شی بلی هغه هم د الله له جانب یو نعمت د کپړو د جامې بلی صحیح سلو